نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم سامعين مسلمانان ورونو شهر القرآن بمناسبت باندې زمونږه نننې دویم کلیپ دی د قرآن کریم د دې میاشتې سره مناسبت او ربط همدغه دی چې الله تعالی قرآن کریم په دې میاشت کې نازل کړی دی. په سورې قدر کې ورته لیلة القدر ویلې دی چې په کومه شپه کې الله قرآن نازل کړی دی هغې ته لیلة القدر وایي. انا انزلناه فی لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة مبارکه. برکتونو والا شپه ورته ویلې ده، د عزت شپه ورته ویلې ده. دغه وجه ده چې شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې دا خبره ذکر کړې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شهر القرآن میاشت کې د رمضان په میاشت کې ډېر داسې اعمال به کول چې هغه به عامو میاشتو کې نه کول، او امت ته به هم په دې تیزی ورکړې ده او ترغیب ورکړې ده چې تاسو هم په دې میاشت کې دا اعمال وکړئ. لکه مثال په طور باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته ترغیب ورکړې ده چې په دې میاشت کې صدقې ډېرې کوئ، ښېګړې ډېرې کوئ، نفلونه، منځونه، ذکرونه، اعتکاف او خاص کر د قرآن کریم تلاوت هغه ډېر زیات کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلم په دې میاشت کې تلاوت ډېر زیات کولو او امت ته هم په دې باندې ترغیب ورکړی دی، ځکه چې د میاشت سره د دې مناسبت هغه ښکاره دی. شهر القرآن ورته ځکه وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم د تلاوت په باره کې داسې ارشاد فرمایلی دی چې من قرأ من کتاب الله فله به حسنه. څوک چې د الله د کتاب نه یو حرف ولولي الله په هغې له په هغې باندې 10 نیکۍ ورکوي. والحسنة بعشر امثالها. دا 10 نیکۍ دا یوه نیکي الله په 10 باندې بدلوي. حرف یو لوستلی دی او نیکي ولا الله 10 ورکوي. زه وایي داسې نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی، الف جدا حرف دی، لام جدا دی، میم جدا دی. گویا کہ پا الف لام میم ویلو باندے اللہ تعالی 10 نیکۍ ورکوي. دا د قرآن کریم اغا شان دے، اغا مکانت دے پا دی میاشت کی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. امام بخاری حدیث روڑی چې څوک د قرآن کریم تعلیم ورکوي، څوک قرآن کریم زدکوي، دا پا عالم کې بہترین خلق. بل روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی. قرآن اولو لئی، قرآن کریم تلاوت کوئی، ځکه د قیامت په ورځ به دا قرآن کریم لخپل لستونکي دپاره شفاعت کوي. قرآن کریم مسلمان لا هر ورځ لوستل پکار دي، ټول عمر لوستل پکار دي، خو خاص کر په دې میاشت کې د قرآن کریم د لوستلو ډېر اهتمام پکار دی. ځان دپاره ټایم ټیبل او یو خطه وضع کول پکار دی. ځان له سړی خطه وضع کی چې زه به سحر دومره تلاوت کوم او ماسپښین به دومره، مازدیګر دومره، ماسوتن دومره، د شپې تهجدو کې دومره یو ټایم ټیبل وضع کړلی شي. ان شاء الله تعالی چې په دې رمضان کې کم از کم 3-4 ختمونه د قرآن پاکو کې او ډېر ثوابونه حاصل کی. نو نننې کلپ کې زمونږ دا پیغام دی چې شهر القرآن کې د رمضان په میاشت کې د نور اعمالو سره د قرآن کریم د تلاوت اهتمام زیات پکار دی. رب العالمین دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر